بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید چې ټول مسلمانانو نه خويندې به روغ جوړ او الله جل شانه هم همیشه د فار روغ جوړ لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه او مرادونه پوره کړه. زما عزتمند مسلمانانو ورونو خويندو، نن درته یوه ډیره زیاته مجربه وظیفه هیمه د هر قسمه حاجت، د مشکلات، د مصیبت د نه ختمېدو دپاره او د هر قسمه حاجت او ضرورت پوره کېدو دپاره. یو بزرگ فرمای وی زما چې به کله څه حاجت شو، ضرورت شو، ما به دا وظیفه وکړه، نو که د سحر به مې وظیفه وکړه د ماښامه پورې به زما ضرورت، زما حاجت الله جل شانه ضرور پوره کوو. دا زما روټین جوړ شوی او که د ماښامې به مې وکړه نو د سحره پورې به زما ضرورت، زما حاجت الله جل شانه په ګارنټۍ سره پوره کړی و. داسې مجربه وظیفه ده. که چېرې هم تاسو ته څه مشکلاتي یا درته څه مصیبت راشي، نو د هر قسمه حاجت دپاره دا وظیفه وکړئ. ډیره زیاته مجربه وظیفه ده. د وظیفې نه مخکې خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم، که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او د ګنټې بټن ووهئ. دې سره به تاسو ته هم پوره فایده وي او موږ ته هم پوره فایده وي. وظیفه ډیره زیاته اسانه ده. وایي څوک چې هم روزانه 1500 کرتې حسبي ربي مربي، دا چې څوک 1500 کرتې روزانه وي نو الله جل شانه به د هغو د سخت نه سخت مشکل او د سخت نه سخت حاجت په ګارنټۍ سره پوره کوي. که د سحر وکړه د ماښامه پورې به انشاءالله ستا حاجت الله جل شانه پوره کړي، او که د ماښام وکړه نو د سحره پورې به ستا ضرورت، ستا حاجت الله جل شانه پوره کوي. هو دې سره به الله جل شانه پوره یقین او باور ساتئ. حاله به ستاسو کار کیږي او ستا د زړه مراد، ستا حاجت، ستا مشکل به الله پوره کوي. که ستاسو په الله باندې یقین نه وي، باور نه وي، امید نه وي، که الله جل شانه وغواړي بالکل پوره کولی شي دله، نو په الله جل شانه به پوره یقین او باور ساتئ. او 15 وخته مونځ دا ورسره شرط دی. دې سره 15 وخته مونځ کوئ اهتمام سره، انشاءالله دا وظیفه به ډیر زر کار کوي او خامخا به کار کوي. په یقین سره یې وکړئ او زه تاسو ته په یقین ویم، شرطین درته ویم چې دا ډیره زیاته مجربه وظیفه ده. انشاءالله تاسو به په خپله اثر وګورئ. بس دا زموږ د نن ورځې وظیفه وه. انشاءالله په بله ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. والسلام، جزاکم الله خیرا کثیرا.